شیخ سعدی رحمت الله علیه فرمایي چې د مسلمان مثال دا د مچای د لوزې چې یوه لوزه مچۍ دا یوازې هېڅ نشي کولی خو چې ګڼې مچۍ راجمع شي نو دومره ډېر ګبین واچوي چې د هغوی د خوراک دپاره هم کافي شي او د انسانانو دپاره هم کافي شي او که چېرته دا مچۍ یوازې وایي چې زه ځان له ګبین اچوم نو د دې په دې خوله کې به څومره ګبیني چې دا واچي دا دوره ګبین هم نه پیدا کوي چې دا یوازې دا مچۍ پې مړه شي بیا عام انسانانو ته به د هغې نه څه فایده ورسي خو دا خو ټولې مچۍ او علامه دمیري صاحب په حیات الحیوان کې د مچو ډېر عجیبه نظام لیکلی دی چې دا یو داسې جمهوري نظام لري دا مچۍ چې دی د خپل ملکې او د بادشاهۍ دپاره د مؤنث زنانه دی ښځه مادم بادشاهي کوي نارینه دی نه بادشاه کوي او په الیکشن باندې بادشاه کوي په مخ د ځمکه دا کوچې مخلوق هغه مخلوق دی چې دی باقاعده د خپل مشر دپاره انتخابات کوي چې کم یو مشر ځان نه مقرر کړو او چې دی کومه چته جوړوي د هغې په سنټر کې د هغې کوري او په هغې باندې باقاعده چوکیداران ولاړي د دی یو خپل لیبارټري سیسټم دی چې هغې باندې علامه دمیري صاحب وایي چې کومه مچۍ ګبین راوړي هغه باقاعده دی سکین کوي ګوري که د هغې خپې سره څه ګندګي نښتي یا په ګنده ځای باندې دا ناسته شوي یا د ګنده بوټي نه دی ګبین راوچت کړي هغې ته 2 سزاګانې ورکوي یا ترې نه سر کټ کړي یا ترې نه لاسونه خپې کټ کړي تاسو د مچو ګبین لاندې وګورئ د لوزو دنیا مچۍ مړې پرتي یو ډېر بهترین د عدل او د انصاف نظام دی الله قرآن مجید کې مثال ورکړی نو شیخ سعدی صاحب وایي چې د مسلمانانو د باهمي اتفاق مثال د لوزو مچو دی دا لوزې مچۍ چې خپله کې سره رایوځی شي دی کې یو طاقت الله تعالی پیدا کړي دی دوره ډېر ګبین پیدا کړي چې د دی دپاره هم کافي شي مخلوق دپاره هم کافي شي نو که مسلمانان یو موټی شي د دنیا د نظام د چلولو دپاره کافر به هم خوشحاله مسلمان به هم خوشحاله زموږ بدقسمتي دا ده چې شپږ مسلمانان نو وډلي کار زمون دکه دی ډېر روان دی الله تعالی فرمای د مؤمن په صفاتو کې چې والمؤمنون او مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان ښځې بعضهم اولیاء بعض دی د یو بل دوستان او ملګري دي مددګار دي یأمرون بالمعروف دی حکم کوي د نیک کار وینهون عن المنکر او منع کوي دی د بدو کارونو دا صفت دی د مؤمن چې ځان دپاره بم نیک څیز خوښوي بل مسلمان دپاره بم نیک څیز خوښوي ځان بم د بدو نه ساتي بدبیني خوښ بل مسلمان بم د بدو نه بچ کوي